20 اپریل رانږدې دی او تاسو ته پته ده حکومت وقت چې دی نو دا اول ورځ اجلاس باقاعده شوی دی. ډېر خلک خبرې کوي که نه سفیر داسې او سفیر داسې. مې بدبختو تاسو دا هم نه ګورئ په ټوله دنیا کې خبر خور شو چې د تحریک لبیک د معاهدې مطابق د حکومت وزیر اعظم خپل کابینه اجلاس راغوښتی دی او د فرانس د سفیر د ملک بدری د معاهدې مطابق مشاورت کوي چې ټولې دنیا ته دا خبر لاړ شي چې اوس هم په وطن کې په پاکستان کې داسې د حضور غلامان شته چې یو ډېر ظالم او جابر حکومت دې ته مجبور کړ چې هغې اجلاس راوغوښته چې راځئ کېږي به څه پوهېږئ پې کېږي به څه. عزتمندو دا د دې تحریک او ستاسو غوندې د دې مخلصینو کارکنانو د جذبو او د اخلاص برکت دی او دا عزتمندو د دې د قبولیت لویه نشانی ده. او بیا عزتمندو انشاءالله تعالی چې مونږ خو اول هم ویلي مونږ اوس هم وایو مونږ بیا هم وایو چې مونږ د خپل نبي دپاره میدان کې ولاړ یو او انشاءالله په هر میدان کې به ودرېږو هر وخت به ودرېږو او دا به نه وي چې نه دا خو سختی دي دا خو روجه ده او دا خو کوجه ده. نه که روجه ده او که کوجه ده او که اختر دی چې هر وخت دی دا هر څه د حضور د برکته دي. روجه د حضور د خاطره ملو ده دا مونږ باندې چې الله دومره کرم کړی د حضور د خاطره. لہذا حکومت وقت دی دا خپل غوږونه د بیخي کلاو کی چې مونږ د خپل معاهدې پابند یو او که مونږ سره معاهده کې عهد شکنی کیږي نو انشاءالله مونږ د خپل امیر دی او اشارې منتظر یو. الله کریم دې ستاسو د ټولو د حاضري په خپل عظیم او لوی دربار کې قبول او منظور کړي.